अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक बच्चे। दी क्लास के उमंग प्रोसेस कॉस्टिंग बारे के खबर को तेर क्लास के उमंग द बैच जॉब और सर्विस कॉस्टिंग बारे के खबर करेवा। प्रोसेस कॉस्टिंग द कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग एग्जांपल ले कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग बारे के उमंग पहला सर्विस कॉस्टिंग वैल्यू उस वो प्रोसेस कॉस्टिंग बारे के खबर को बर बच्चे जिनी प्रोडक्ट्स दासी वी च यो प्रोसेस के न साजीगी अगर जोड़वल द बारे बता सो अगर मुख्तलिफ प्रोसेसेस न तेरवई। फॉर एग्जांपल तास चिकली और कपने की चिकली जूस जोड़ेगी के ना जूस नो पहला दा आगे पर पहले नी प्रोसेस के उबची कमी के ना दा प्योरीफाई कई सफा कई पर दो प्रोसेस के पागे के सना से टेस्ट हो रहा चाहिए पर ड्रेम प्रोसेस के पागे के रंग यानी कलर हो रहा चाहिए। पसलोरम प्रोसेस के फॉर एग्जांपल आगा यो डबी या यो बॉटल की पैकिंग कीगी नो मुख्तलिफ प्रोसेसेस न तीरी के अलग प्रोडक्ट तास दरसी नो चिकली दास यो प्रोडक्ट बारे की या यो सर्विस چې د مختلف پروسس نه تیریږي او بیا فینیش ګډز ته کنورټ کیږي نو داسې پروډکشن په دوران چې کله موږ د یو پروسس کاست را معلومو کنه نو دې ته موږ پروسس کاستینګ وایو او چرته به استعمالیږي چې کوم چې تاسو پروډکټس یا سرویسز د مختلف پروسسز په تر باندې جوړیږي په یو پروسس کې نه جوړیږي بچي. It is used where goods or services are produced in more than a single प्रोसेस एंड रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस प्रोसेस संग मन खबर होकल बच्चे च मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बदा प्रोडक्ट या सर्विसेज जोड़ेगी आगजे के प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल हो। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय सीमेंट ऑयल इंडस्ट्री पेंट केमिकल इंडस्ट्री गोल बच्चे ऑयल ची संग दे पहले जमका की माइनिंग मोशी आगजे न मुख्तलिफ मिनरल्स रावागस्तले शी बिया आगा खपलो के सेपरेट की डीजल ती बेल की पैराफिन ती बेल की केरोसिन ती बेल की पेट्रोल ती बेल की बे पबल प्रोसेस की बिया सफा की मतलब प्योरीफाई की बे पबल प्रोसेस के बिया लागी पैकिंग वगैरह उशी न मुख्तलिफ प्रोसेस पे तेरीगी। टेक्सटाइल यानी कपड़े इंडस्ट्री पहला बतार साजे बिया बतार न कपड़ा साजीगी बिया पे पैटर्न साजे डिजाइन वगैरह बिया पे कलर वर्क वही न मुख्तलिफ प्रोसेस तेरीगी। एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा अब उस बेवरेजेस से तो बचे लिक्विड प्रोडक्ट्स چې څومره دي کنه دي ته بیوریجز وای صحیح شولا لکه جوس پیپسی وغیرہ دا چیزونه دي ته بیوریجز وای یعنی ड्रिंक्स چې کوم دي یو بل پہچان دی بچي اکثر سټوډنټ دي کې کنفیوزي اکثر it is used where goods or services are identifiable as a whole صحیح شولا بچي it is used where goods and services are identified as a whole मतलब چې کله پروډکټس ته کنورټ شي فینیش ګډز ته کنورټ شي نو بیا آئیډنټیفایبل دي خو چې تاسو پورې د دې پروډکشن کمپلیټ شوی دی پروډکشن په دوران کې د دې کاست یونټ نه معلومیږي but has unidentifiable cost unit تاسو دې کاست یونټ نشي را معلومولای اوس به تاسو دا وایي چې جوس خو موږ ته پته لګي چې 1 لیټر په 100 دی یا پیپسی 1 لیټر په 100 دی یا پټرول 1 لیټر په 100 دی ګوره بچي دا ځکه چې دا خو فینیش ګډز دي کنه پروډکټ ته کنورټ شوی دي نو دوی دا خبره کوي چې یو پیرا یو پروډکټ ساشو نو به سپریټلی تاسو آئیډنټیفای کولای شئ او چې کوم وخت کې دا پروډکشن شروع دی هغه وخت کې تاسو نشئ معلومولای دا یو کاست یونټ ځکه ګوره بچي یو پروسس کې تاسو مټیریل ور انپوټ کړل لیبر هم په خرچ رااله ایکسپنسز هم په رااله نو تاسو دا ګارانټی شته چې څومره ما انپوټ کړل د هم د کومره ما ته آوټپوټ ملاويږي نه بچي اکثر سناسه لاس راځي ویسټیجز راځي کله کله دا نیچرل وی کله کله دا تاسو په غلطي په وجه یعنی د لیبر په غلطي په وجه دا ویسټیجز دا لاسز راځي نو تاسو ته ایگزیکټ خپل آوټپوټ پته نه وي چې ماته به آوټپوټ څومره ملاويږي نو چې موږ ته دا آوټپوټ پته نه وي موږ به کاست یونټ څنګه معلوم کو ځکه چې کاست یونټ خو موږ داسې معلومو کاست پر یونټ چې ټوټل کاست ډیوایډډ بای ټوټل یونټس نو چې موږ ته ټوټل یونټس یا ټوټل کیجز نه معلوم نو موږ به کاست یونټ څنګه معلومو بچي نو دلته کاست یونټ په اسانۍ سره نه معلومیږي دا د غټ پہچان دی نو په کم پروډکټ یا سروس انډستری کې چې کاست یونټ په اسانۍ سره نه معلومیږي الته پروسس کاستینګ استعمالېږي بچي. بل د دې یو کریکټرسټیک دا دی بچي چې موږ پروسس اکاونټ ته څومره انپوټ کوو کنه that must always be equal to the output هغه د آوټپوټ برابر پکار دی. استاد به سوچ کوي چې سبزی لږ سات مخ کې ویل چې د کې لاسز یو سبل سره راځي او وسوي چې نه آوټپوټ د انپوټ برابر پکار دی. ګور بچي ما دا خبره وکړه چې موږ فور ایگزامپل اوبو صفا کول لپاره اوبو پیوریفای کول لپاره جوس جوړول لپاره چې کوم اوبو موږ پیوریفای کوو کنه فلټر کوو چې 100 لیټرز ما انپوټ کړو
په هغه کې ماته 98 لیټرز فینش ګډز ملاو شو یعنی صفا تیار شوی رالی بقایا 2 لیټرز ایویپوریټ شولې یعنی هغه لمن اور ورکو هیټ مول ورکو دا غوږی 2 کېجی 2 لیټرز ته ایویپوریټ شولې او بو وال وته او بوله چې کله من هیټ ورکو نو بو الوزي ایویپوریټ کیږي نو دا 2 لیټرز زمونږ لاس شو او بل 98 لیټرز زمونږ سره پورا ملاو شولې نو غوی دا و چې څومره د فینش ګډ په شکل کې تاسو ته آوټپوټ راغلی او څومره د لاس په شکل کې آوټپوټ راغلی دا دوانه چې را پلس کې نو دا ټول آوټپوټ د دې انپوټ برابر پکار دی او دا خو چې را پلس کو نو دوانه سایډونه ایکول شولو که نه بچي نو ډیبټ او کریډټ ایکول شو که نه نو چې کله تاسو پروسس کاسټینګ کوئ یو پروسس لپاره اکاونټ سازوئ نو ډیبټ او کریډټ ایکول پکار دی بچي او کو ایکول نه مطلب چې تاسو په کاسټینګ کې څه نه څه غلطي شته اوس بچي ګورو چې دا پروسس کاسټینګ کیږي څنګه بچي یو پروسس به موږ کاست را معلومو څنګه پهلا وداوت لاس خبره کوو هغه پروسس چې زموږ پکې لاس نه کیږي فار ایگزامپل زه یو پروسس ته ګوره بچي فار ایگزامپل زه جوس سازوم کنه نو پهلا به د پهلنی پروسس ته اوبه اچوم کنه اوبه به انپوټ کوم چې صفا شي چې کله اوبه صفا شولې نو د دې پهلنی پروسس نه بیا راواخلم بیا به پروسس 2 ته ورواچوم هلته پر اوبو کې کلر اډ کی صحیح شوله بیا چې هغه پوره شو هغه پروسس نو د پروسس 2 نه بیا راوباسم پروسس 3 ته بیا واچوم هلته کې ټیسټ ور اډ کی صحیح ده بچي نو فار ایگزامپل زه ټول کې پهلا پروسس 1 ته اوبه ورچوم صفا کول د لپاره پیوریفای کول د لپاره فلټر کول د لپاره نو زما مټیریل ورواچو 100 لیټرز 100 لیټرز اوبه مې ورواچولې او د هغې ټوټل کاسټ $1000 رالی صحیح شوله اوس دا ډیبټ سایډ ته ما ولې ولیکلو ګوره بچي لیبر خرچه هم پې څه ناسه راځي هغه راله 300 او لیبر څه ناسه ایکسپنسز استعمالوي که بجلي وغیره نو 200 ایکسپنسز پې زما راله ګوره بچي موږ چې کله هم څه انپوټ کوو که نه په یو پروسس کې نو زموږ خرچه کېږي که نه پیسې مو لګي ایکسپنس دی که نه ایکسپنس کم نیچر دی ډیبټ کو کریډټ ډیبټ نیچر دی ځکه موږ پروسس اکاونټ په ډیبټ سایډ باندې سازو مطلب د دې اوپننګ به په ډیبټ سایډ باندې راځي او کلوزنګ به په کریډټ سایډ راځي ځکه چې دا ایکسپنس دی زموږ د جیب نه پیسې ځي خرچه کېږي نو ډیبټ سایډ ته به ریکارډ کېږي اوس منګه مټیریل هم ورواچو لیبر خرچه هم پې ریکارډ کړل ایکسپنسز هم پې ریکارډ کړل د دې ټوټل څومره خرچه راله ټوټل خرچه 1500 راله او ټوټل یونټ څومره راله 100 لیټرز اوس دلته یونټس د فینش ګډ والا یونټس نه یادوي مطلب میجرنګ یونټ یادوي اوس د اوبو میجرنګ یونټ څه شی دی لیټر د ټماټر لپاره میجرنګ یونټ تاسو اخلي کیلوګرام د کیلو لپاره میجرنګ یونټ اخلي 1 ډزن یعنی یو درزن دا هغه میجرنګ یونټ یادوي بچي اوس اکاونټینګ کې لږ ساعت مخکې موږ وویل پروسس کاسټینګ په اکاونټینګ کې حساب کتاب کې چې ډیبټ او کریډټ به یو شان راځي مطلب انپوټ او آوټپوټ به همیشه یو شان پکار دي نو دلته 100 kgs او 1500 پکار دي بالکل پکار دی اوس ګوره بچي موږ ټول مټیریل انپورټ کوو خرچه به کولو ډیبټ کوم اوس چې پروسس 1 ختم شو نو د پروسس 1 د به سامان راوچتو را وباسو به ته الګ پروسس 2 ته اچو کنه چې پروسس 1 کې سامان اچو ډیبټ کوم اوس چې پروسس 1 ختم شو نو چې راوباسو ته په کریډټ به راوباسو کنه بالکل نو په کریډټ کې موږ ولیکو چې ټرانسفر ذکر کو چې لکه سنا سه پروسس په تیر شو وس به بل ته ټرانسفر کوو د دینه نو موږ 100 kgs انپورټ کړیو او 100 kgs د واپس ملاو شو ټوټل ویلیو یې سره 1500 نو 100 او 100 1500 دواړه سایډونه ایکوال رال دا بوس پروسس 2 ته ټرانسفر شي پروسس 2 کې पहिला ټرانسفر په نوم لیکو چې لکه څنګه سپتی چې او یو دی پروسس تیر کړل راغی نه پس دلته راغله 100 kgs یا سوري 100 لیټرز مو ټرانسفر کړل $1500 دی ټوټل کاست دلته په لکشن ته مټیریل نور لګاو 20 لیټرز مو په کیسه سره کیمیکل یا وغیرہ وغیرہ سره سامان نور اډ کو هغه ټوټل کاست دی 200 د لیبر خرچه پیراله 300 یا لیټ سپوز د لیبر خرچه په 200 رااله او ایکسپنسز پیراله د 100 روپو ټوټل خرچه څومره رااله په دې پروسس باندې 1500 پلس 200 پلس 200 پلس 1 دا 2000 رااله او ټوټل یونټ څومره دي 120 یونټس دلته هم 120 او 2000 پکار دی نو ټرانسفر زموږ څومره شو چې کله دا پروسس ختم شي نو واپس چې توباس واپس به کریډټ کوو کنه 120 kgs مو ته ټرانسفر کړل بل پروسس 3 ته
او ټوټل قیمت یې سو $2000 بچي. اوس دا خو د ویداوت لاس لپاره موږ پروسس کاسټینګ وکړو چې کله موږ پروسس باندې څه ایکسپنس ورچو څه سامان ته ورچو انپوټ کوو نو هغه زموږ ایکسپنس دی کنه زموږ خرچه کیږي نو په ډیبټ سایډ به ریکارډ کوو. به چې پروسس ختم شي دا غینه به سامان وروباسو بل پروسس ته بیا چو کنه ځکه چې د یو پروسس نه چې کوم آوټپوټ راشي هغه د بل پروسس لپاره انپوټ وي. د پروسس 1 آوټپوټ با د پروسس 2 انپوټ وي. نو چې پروسس ختم شو بیا واپس کریډټ کوو ځکه چې تل وروباسو نو پروسس 2 ته بیا چو. بچی دلته یو الستریشن ورکړی دی دا پوره کو و چې د پروسس 2 ریلیټډ یو الستریشن دی. ټرانسفرډ فرام پروسس 1 1000 یونټس مطلب د پروسس 1 نه 1000 یونټس ټرانسفر شوی دی پروسس 2 ته مطلب د پروسس 2 انپوټ څومره دی 1000 یونټس. بیا ویلي چې ټرانسفرډ ټو پروسس 3 د پروسس 2 نه پروسس 3 ته څومره انپوټ شوی ټرانسفر شوی دی 1000 ته. تاسو ته کې چې بیلنس د یونټس مطلب د پروسس 2 انپوټ خو 1000 دی نو آوټپوټ یې څومره دی خو آوټپوټ یې 1000 دی کنه ځکه چې دلته نو 1000 آوټپوټ شوی دی ځکه پروسس 3 ته 1000 تللی دی نو د انسر دی 1000. اوس بچي د نورمال لاس لپاره پروسس کاسټینګ کو چې کله موږ سره سره لاس راځي په یو پروسس کې نو دا هغه اکاونټینګ بسنګ کو دا هغه کاسټینګ بسنګ کو بچي. ګوره بچي فور ایگزامپل موږ مټیریل پروسس 1 کې انپوټ کړو 100 kgs او دا غي $1000 قیمت وو. د لیبر خرچم پر اعلی 500 ایکسپنسز زمونږ ولګیدل د 200 زمونږ ټوټل کاست ولګیدو د 1700 او ټوټل انپوټ 100 kgs. نو انپوټ او آوټپوټ پکار دی چې یو شان راشي ډیبټ او کریډټ دا مې دلته ولیکل. اوس هغوی وایي چې په دې کې 10% به نارمل لاس کېږي مطلب څومره یونټ چې تاسو انپوټ کړي دي نو 10% خو به لاس کېږي دا نارمل دی. نو 10% د 100 10% جوړیږي 10 kgs صحیح شولا. نو 10 kgs خو زمونږه لاس وشو. اوس دې ته دا نارمل لاس ولې وایي ګوره بچي ځینې داسې لاس وي که نه چې هغه په هغه پروسس کې لازمن کیږي بغیر د دغه دا پروسس سره پوره کېدی نشي. فور ایگزامپل تاسو چې کله چای سازوي کنه چای چې پخوي نو هغه لا په اور یک دی اله بچي پخې کنه چې هیټ مونږ ورکړی چې خو نه پخېږي کنه او اوبه یا په ول چې کله هیټ ورکړي دغه نه سره اوبه یا په ایواپوریټ کیږي کنه سره لاس پکې راځي کنه خو مجبورن به دغه لاس برداشت کې ځکه چې کو چای پخې هغه به هیټ ورکې او کله چې اوبه یا په ول هیټ ورکوي نو سره لاس خو به راځي سره اوبه یا په خو به ایواپوریټ کیږي نو دغه لاس نه موږ ځان نشو بچ کولای. دا نارمل دی دا به راځي دا نیچرل دی نو ځکه موږ داسې لاس چې دا غینه بغیر دا پروسس پوره کول ناممکن وي صحیح شولا. نو دغه لاس ته موږ نارمل لاس و چې دا خو نارمل دی دا خو به راځي د دې فکر مکوه. نو موږ 100 kgs انپوټ کړیو پاغه کې 10 kgs زمونږ لاس رااله نو موږ اندازه موږ ته څومره کېدله موږ ایکسپیکټډ یونټ څومره ساتلیو په ذهن کې ایکسپیکټنسي مو څه وه چې موږ ته به څومره آوټپوټ میلاویږي. و چې 10 kg ته لاس شو نو بقایا 90 kg موږ ته مخکې نه پته وکړه چې او 100 kgs ورچو 10 kg به لاس وشي بقایا 90 به موږ ته میلاو شي. نو زمونږ ایکسپیکټنسي څومره وه 90 kgs نو ټرانسفر کېږي به څومره 90 kgs او هغې ویلیو 1700. اوس اکثر باندې سټوډنټان تاسو کې سر جی چې دینه خو دا 10 kg لاس وشو د دې 10 kgs دا ویلیو هم د دې نو باسي دلته ولیکئ نه بچي د 10 kgs نورمال لاس ویلیو نه وی ولی ګوره بچي دا لاس خو نورمال دی کنه دا خو په هر حال کې راته نو لاس خو نورمال شو زما د غلطۍ د وجه خو نه شوی کنه نو چې زه کله هم دا پروډکټ سازوم لازمن به دا لاس کیږي کنه نو دا پیسې زه په ځان خو نشم راوستلی کنه په خپله خرچې نه خو نشم ورکولی کنه دا ایکسپنس خو زه په ځان نشم راوستلی دا چې څومره لاس شوی دی نورمال دی دا پروډکټ چې ما سازو دغه لاس به کیږي مجبورا دغه دی نو دا لاس ولې وشو ځکه دا پروډکټ مو سازو نو د دې پیسې به همدغه کسټمر ورکوي که نه 4-5 دا پروډکټ تاسو سازوئ د دې پیسې خو به تاسو نه ورکوئ که نه. فور ایگزامپل یو ترکان تاسو راولئ چې مالا کرسۍ سازه کا
او هغه ځان سره لرګي راوړي کنه دا کرسي په ونه کې د قصې په کرسي په شکل پهله نه خو نه راځوړل کنه پهله به لرګي راوړي هغه کې به کټای کې ډیزاین به ساده بیا به د کرسي ساده نو هغه 2000 روپو لرګي راوړو سې شو له وډ او تاسو لته کرسي سازول نو هغه ډیزاین چې سازو سره لرګي هو لازمت کټ کې کنه خو له تختې مختې غورځيږي کنه نه یې سره سو ویسټیج په راځي کنه اوس د 300 روپو کې ویسټیج رااله نو هغه د څه خو نشي کولای چې دا 300 کې ویسټیج رااله نو ته مال صرف ول سورا کړه 300 پرېدا نه کرسي تعالی سازوله دا لاس تا د وجراله نو دې دا پیسې خو هم تور کې کنه هغه په خپل سر خو تاوان نشي اغستلې نو د قصې د نورمال لاس تاوان من په ځان من ناخلو ځکه چې دا خو نورمال دی دا خو کېږي دا پروسس کوو نو دا پیسې پاغه ترانسپورت یونټس باندې شمارل کېږي ځکه چې زه خو خرڅوم هم د 90 یونټس کنه نو چې 90 یونټس خرڅوم د پیسې په دغه 90 یونټس باندې لګول پکار دي په دغه چارج کول پکار دي چې کله خرڅو نو چې واپس دا مونږ ته ریکور شي نو د نورمال لاس خپل هیڅ ویلیو نه وي بچي اوس بل چې څومره مونږ ته کمپلیټډ یونټس ملو شوی دي هم دا په پروسس 2 ته ترانسفر کیږي پروسس 2 کې په لوي کو چې ترانسفر نوم ذکر کو چې لکه دا مخ کې سناسه پروسس تیر کړه راغی د پس دلته ترانسفر شوی نو څومره کېجی به ترانسفر کو 90 کېجیز او ویلیو څومره ده 1700 دلته به کې لږ شانته مټیریل موږ نور اډ کو 20 کېجیز چې ویلیو وا 300 لیبر خرچو په کې سنا سره لا د 200 ایکسپنسز هم رااله د 200 نو ټوټل کاست زموږ څومره رااله بچي 1700 پلس 300 2000 نو دا 2400 یعنی 2400 او ټوټل انپوټ یونټ څومره رااله 110 نو آؤटपुट هم دغه برابر پکار دی کنه ډیبټ او کریډټ ایکوال پکار دی نورمال لاس هغه وي چې 10% برازي نو د 110 زمونږ ټوټل یونټس دی پاغه کې 10% لاس دی نو مطلب نورمال لاس زمونږ دی 11 کېجیز اوس چې 110 موږ ټوټل انپوټ کړی دی او 11 کېجیز پکې لاس وشي نو بقایا موږ ته ایکسپیکټډ څومره دی چې موږ ته ملاويږي څومره 99 کېجیز د نورمال لاس خپل هیڅ ویلیو نه نو ټولې پیسې به موږ په دا 99 کېجیز باندې چارج کوو ځکه چې هم دا 99 کېجی به بل پروسس ته کنورټ کیږي او هم دا بیا موږ خرڅو نو دا پیسې هم په دې باندې چارج کول پکار دي ځکه چې کله دا خرڅو نو واپس ریکور شي بیا موږ ته دا بچي د نورمال لاس لپاره پروسس کاسټینګ دلته یو الستریشن ورکړی بچي دا حل کو پروسس 1 باره کې هغوی دا وایي کنه چې مټیریل انپوټ شوی څومره دی 1000 نورمال لاس 4% دی نو د 1000 4% څومره راځي نورمال لاس 40 یونټس راځي صحیح شولا required calculate the normal loss in process 1 نو چې 1000 انپوټ کړی دی او دا غي 4% نورمال لاس د نورمال لاس څومره شو 40 کېجیز او ترانسفر به څومره راشي 960 با پورا شوی او دا 40 پکې نورمال لاس شو دوه سایډونه ایکوال شو تاسو کوېسچن چې لکه نورمال لاس څومره دی that is 40 kgs اوس بچي من ګورو چې نورمال لاس ته موږ ویلیو څنګه کله او په څه طریقه ورکولی شو داسې کم کنډیشنز دي چې په هغې کې موږ نورمال لاس ویلیو ریکارډ کوو سوري بچي فور ایگزامپل پروسس 1 کې موږ مټیریل واچو 300 kgs او کاسټ یې دی $1500 صحیح شولا د لیبر خرچه پیراله $500 expenses پیراله $300 زموږ ټوټل کاسټ څومره ولګي $2300 او ټوټل انپوټ مو څومره شوی دی 300 نو ایکوال پکار دی دواړه سایډونه هغوی وایي چې نورمال لاس 10% دی نو 300 10% راځي 30 kgs مطلب 30 kg نورمال لاس دی مطلب ترانسفر شوی به څومره وي د 330 ماینس کا نو 270 به ترانسفر شوی خو دلته به موږ اوس د 30 kgs لا
ویلیو سم ورکو د سکریپ ویلیو په ذریعہ بدیله ویلیو ورکو. سکریپ ویلیو څه مطلب کوم سيزونه چې ستا لاس وشي خو بیا هم هغه ته خرڅولی شي، څه ناسه ګټه پې کولی شي، څه ناسه پیسې د هغې نه راتلی شي. اگزامپل در کوم بچې د پروسس کاسټنګ سره ریلیټډ نه دی خو خالي تاسو د سکریپ ویلیو باندې پوهولو لپاره اگزامپل در کوم. فار ایگزامپل تاسو د جوسو کاروبار کوئ، صحیح شوله، تاسو دکان دی غټ بزنس باندې د جوسو، تاسو دا واټرمیلن نه دی تربوز چې ورته وایي د دې جوس سازوئ، نو د هغې هغه منځ کې چې کوم سور پارټ وي که نه دا تاسو په جوس کې اچوئ، دا پوستکی چې کوم وي که نه چھلکه چې ورته وایي دا سکن دا غورځوئ، ځکه چې هغه تاسو په جوس کې نه شي اچولی که نه، خربوزه چې ورته موږ وایو یا هندوانه چې ورته وایي، نو اوس دا خو تاسو په جوس کې نه شي اچولی. اوس تاسو دا میډل چې دا کوم مین پارټ دی دا په جوس کې اچوئ او دا چھلکه چې کومه ده که نه دا پوستکی دا غورځوئ. ستاسو دکان ته یو غټ زمیندار رالی، هغه تاسو ته چې وکتل تا ته وویل چې دا ته څنګه بزنسمین یې، ته دا ټول خربوزې دا چھلکې ولې غورځې، دا سکینې ولې غورځې؟ نو تاسو ورته وویل چې سرجي اوس څه وکړو، په جوسو کې خو دله نه شو اچولی که نه، چې اوس زه د هندوانې پوستکي خو په جوسو کې نه شم اچولی. تا ته وویل چې خو دی بې انصافه جوسو کې مه اچوه، خو دا خو خرڅوي ولې نه؟ نو زه ورته وایم چې دا به څوک خوري، ته خورې چې په تا یې در خرڅ کړم. نو هغه قار شو و چې زه یې نه خورم خو زما غټ فارم دی، په هغې کې غواګانې دي، میخې دي، مطلب مختلف ځناور دي ما سره، هغه خو یې خوري که نه. نو داسې څوک کس وګوره چې چا سره داسې قسمه څه ځناور وي په هغوی خرڅوه. نو موږ سوچ وکړو چې خبره خو ډېر د کار ده، ځکه چې زما خو هسې لاس دی، په دې خو زما هېڅ هم کار نه کېږي، دا خو زه غورځوم فالتو فضول یې ګڼم. نو که د دې په خرڅولو سره نورې پیسې میلاویدی شي دا خو لا ښه خبره ده. نو موږ د هغوی سره ډیل وکړو چې سرجي به داسې کار وکړه چې هم ته اخله، زه به یې درله جمع کوم، څه وخت پس راځه او بس اخلې. دا زما لپاره نارمل لاس وکړو نه، خو اوس زه لا نارمل لاس هم داسې یو څیز دی چې زه یې خرڅولی شم. نو اکثر تاسو ته داسې ټایپ ته نارمل لاس راځي چې هغه ته فردر خرڅولی شي، صحیح شوله، او په هغې باندې څه ناسه ویلیو راځي. نو د دغه چې دا سکریپ مال چې کوي که نه د دې خرڅولو ته په کوم قیمت چې خرڅوو هغې ته به سکریپ ویلیو وایي. دوی دلته ورکړي چې نارمل لاس چې څومره کېږي د هغې سکریپ ویلیو د یو کېجي څومره ده $10. دلته زموږ نارمل لاس څومره شوی دی 30 kg شوی دی. نو 30 ملټیپلای بای 10 از ایکول ټو 300، مطلب 300 روپۍ سکریپ ویلیو ده، مطلب د دې په خرڅولو باندې $300 موږ ته واپس میلاویدی شي. نو دا $300 موږ د دې کاسټ نه رالر کو او نارمل لاس ته به بیلو لیکو. ولې ګوره بچې د دې دوه ټریټمنټس کېدی شي. ګورې ورته تاسو چې کله پی اینډ ایل سازوئ که نه نو یا خو دا 300 روپۍ دلته ولیږئ، انکم یې ریکارډ کوئ، او په هغه سچویشن کې بیا دا ایکسپنس هم ټول په ټوله هلته ځي، یعنې 2300 به هلته ځي. نو که داسې هم لیکو هغه کلوزنګ ستاسو 2000 راځي. یا بله طریقه مو څه کولی شي بچي چې دا انکم مه ریکارډ کوئ بلکې دې 300 په ځای دا خپله خرچه راکمه کوئ، ځکه ګوره تاسو ټوټل خرچه څومره کړې په دې پروسس باندې 2300. نو په هغې کې خو 300 واپس هسې به ریکور شوله که نه، واپس درته میلاو شولي، ځکه چې هم په دې پروسس کې چې کوم تاسو ته لاس شوی هغه تاسو خرڅ کو، هغه خو تاسو هسې فالتو ګڼو که نه، خو اوس مو خرڅ کو څه داسې پیسې هم ترې رالې. نو 2300 مو لګولې وې خو 300 خو ته پکې واپس ریکور شولې. نو موږ وایو چې زموږ خرچه چې کومه شوې ده که نه هغه 2000 د دې په ذریعه موږ خپله خرچه راکمه کړله. نو چې خرچه به راکمه کړله ټریټمنټ خو دلته وشو، اوس به ایکسپنسز ته یعنې پی اینډ ایل ته ډایرکټ موږ هغه 2000 لیکو، نو واپس یا داسې ډایرکټ 2000 ولیکه او یا دا 300 انکم ریکارډ کا او ایکسپنس پوره 2300 ولیکه. نو بیا هم چې کله کلوزینګ ته لاړ شي واپس هغه 2000 ته جوړ شي. نو یو شانته دي، خو کو د دې ادر انکم په ځای یعنې څنګه چې موږ ته دا لاس دی که نه انکم په شکل موږ ته میلاو شو که نه، موږ خو غورځو خو بیا هم سکریپ کړو څه داسې پیسې هم ته میلاو شوې، د دې په ذریعه کو ته دا خرچه راکمه کړي نو ټریټمنټ یې آسان شي. دې دوه ټریټمنټس کولی شو، یا خو دې په ذریعه خپل خرچه راکمولی شو یا دا ډایرکټ پی اینډ ایل کې موږ انکم هم ریکارډ کولی شو. نو موږ دلته وویل چې دا 300 خو هسې ریکور شولې، دا د نارمل لاس ته ویلیو ولیکه او کوم یونټ چې به ټرانسفر کوو که نه مخکې چې به ځي هغه هم په هغه 2000 باندې ولیکلی، ځکه چې 300 پکې واپس ریکور شولې. اوس به ټرانسفر کېږي بل پروسس ته څومره دا 270 kgs، دلته موږ ولیکو چې ټرانسفر 270 kgs او ویلیو به څومره 2000. دلته پکې مټیریل لږ نور واچو د 10 kgs او $100 خپله خرچه وه، لیبر پکې 200 استعمال شوی دی، ایکسپنسز پکې د 100 استعمال شوي دي.
टोटल कॉस्ट 2100 2300 2400 टोटल कॉस्ट लगे दे और टोटल इनपुट यूनिट सुमर दी 280 नो दोण यो शब्द बकारी दोण साइड्स 280 और 2400 नॉर्मल लॉस हुई वो 10% थे नो 280 इनपुट कड़ी दी तो 280 10% सुमर दी 28 और नॉर्मल लॉस हो 28 kg दे यो kg पर $10 खर्ची गिनो 28 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 280 सॉरी 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 280 तो 280 वापस आसिम रिकवर शोली जमंग टोटल कॉस्ट चे सुमरो कना ट्रांसफर जमंग सुमरो यूनिट शोली 28 kgs पर की लॉस हो नो 252 बा जमंग ट्रांसफर शवी और दागी कॉस्ट बसुम रही 2428 280 माइनस को 2400 माइनस 280 इज इक्वल टू 2120 दा बच्चे चिकले तासो नॉर्मल लॉस ना स्क्रैप वैल्यू दरकड़ी नो अला प्रोसेस कॉस्टिंग में पदी तरीका को एक ब्याज देता है बच्चे द नॉर्मल लॉस खपल हिस वैल्यू देदा क स्क्रैप वैल्यू दरकड़ी मतलब कम छ तासो नॉर्मल लॉस की दाता सो खर्चवले शे अला बे पर स्क्रैप वैल्यू बांधी लिखे दे अलावा द नॉर्मल लॉस हिस वैल्यू नष्टा उस बच्चे जिक्र को गुरु जान को या को चिकले एबनॉर्मल लॉस राशि नो अगे ट्रीटमेंट बमंग संग को दा अगे प्रोसेस का अकाउंट्स बमंग संग साजो बच्चे फॉर एग्जांपल हम मटेरियल ओलगो द 200 kgs से इशवला और अगे कॉस्ट वाले $2000 ब्यामो द लेबर खर्चा पे ओकड़ला $1000 और एक्सपेंसेस पे ओले गिदल $500 तो जमा टोटल खर्चा रहा 3500 और टोटल इनपुट यूनिट्स में सुमर दी 200 तो दोनों साइड्स इक्वल पकार दी उस भी which नॉर्मल लॉस 8% दे तो 200 से 8% वाखलू अगर आले 16 मतलब नॉर्मल लॉस जमंग सुमर पकार दे 16 kgs और यो kg पर $12 खर्चीगी नो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 192 दे स्क्रैप वैल्यू रहला which is 16 kg जमंग नॉर्मल लॉस थे नमंग एक्सपेक्ट कवल सुमरा छ ममंग तम मिलावेगी सुमरा मिलावेगी उस गुर ममंग इनपुट एक्सपेक्टेड यूनिट्स संगरा मालूम हो बच्चे एक्सपेक्टेड यूनिट्स फार्मूला दा इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस मतलब मंग इनपुट कड़ी सुमरो 200 kgs मंग इनपुट कड़े और नॉर्मल लॉस पके 16 राले तो 200 माइनस 16 मतलब मंग एक्सपेक्ट कवलो मंग दा सोचो च मंग तो मिलावेगी सुमरा 184 kgs हो मंग तो मिलाओ सुमरा शो मंग तो 180 मिलाओ शो मंग सोच को मंग एक्सपेक्टेंसी डाले गवलेवा एक्सपेक्ट कवल मो च 180 kgs बमंग त मिलावेगी हो मंग 184 kg बमंग त मिलावेगी हो मंग त मिलाओ सुमरा शो 180 kgs वो च 180 kgs मिलाओ शो बच्चे दा बकाया 4 kgs चरत लाले दा एबनॉर्मल लॉस हो शो बच्चे उस नॉर्मल लॉस को मंग पर स्क्रैप वैल्यू लिखो खो एबनॉर्मल लॉस पर स्क्रैप वैल्यू ने लिखो वाली बच्चे दा वजक पर स्क्रैप वैल्यू ने लिखो च दा जमंग दिलास शवे दे पहला जल शवे जक होता एबनॉर्मल वायु कुछ चरता नेचुरल वे नो देता मंग नॉर्मल लॉस वेले दा जमंग द वजह शवे दे पहला जल सॉरी पहला जल शवे दे जक देता मंग एबनॉर्मल लॉस वायु तो दे दा कॉस्ट हम दा ट्रांसफर यूनिट्स ने फिनिश गुड राजर कोल पकार दी को ना दे पैसे हम पर कस्टमर माने वाली चार्ज को जक दा गलती को जमंग दिलासा शवे दा कना तो दे पैसे हम पर कस्टमर्स माने ने चार्ज को यानी द ट्रांसफर यूनिट्स ने दे दा पैसे हम वापस राजर को एग्जैक्ट पखपल वैल्यू में लिखो खो पखपल वैल्यू निकलो बाद द पारा खो पकार रे मंग द यो केजी कॉस्ट मालूम यानी कॉस्ट पर यूनिट मालूमी नो कॉस्ट पर यूनिट रा मालूम दा अगर पर फार्मूला सरा चे इनपुट कॉस्ट नेट इनपुट कॉस्ट ची सुमरे दे कना डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स नो नेट इनपुट कॉस्ट बसुमरा संगरा मालूम हो बच्चे गोरा टोटल इनपुट कॉस्ट जमंग सुमरो लिया यानी प्रोसेस जमंग सुमा खर्चा शे हुआ 3500 खो पागे कि 192 खासम स्क्रैप वैल्यू पर जरिए रिकवर शो लेकर ना अगत मंग लरी को रकम डिडक्शन दो अगर तिलर पर नेट कॉस्ट वाले को ना डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड दिल तो बच्चे द लफ्ज दे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स ठीक है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट में एक्सपेक्ट मंग तो सुमरा शो एक्सपेक्टेंसी जमंग 184 kg वो उस लक्षात मख के बराबर मालूम लो
نو 3500 minus 192 نو net cost څومره دی 3308 divided by 184 نو دا راله 17.978 dollars per kg یعنی د یو kg cost څومره دی 17.978 dollars اوس تاسو به سوچ کوئ چې سرجي خو موږ ته په پیله ځای کې دا ویلو په پیله سٹارټ کې چې پروسس کاسټینګ به هغه ځای کې استعمالو چېرته چې کاسټ یونټ سره معلومیږي نه نو دلته تاسو د یو یونټ کاسټ څنګه معلوم کوو ګوره بچي اکثر ټیچران دا پوینټ سټوډنټانو ته نه وایي او سټوډنټ جس کنفیوز ګرځي دا کاسټ پر یونټ نه دی بچي دا ایوریج کاسټ پر یونټ دی کو تاسو غور سو ګورئ بچي موږ چې کله د یو یونټ کاسټ معلومو کړو ټوټل کاسټ په ټوټل یونټس باندې ډیوایډ کوو نو دلته خو ایگزیکټ یونټس موږ ته سره معلوم نه دي موږ ایکسپیکټډ یونټس باندې ډیوایډ کړو نو ایکسپیکټډ مطلب زمون په سوچ چې کوم آوټپوټ پکار دی نو چې موږ کوم ایکسپیکټنسي لرو لازم خو نه چې ایگزیکټ اقص یونټ موږ ته ملاويږي اوس کو زمون په سوچ مطابق هر څه ټیک شلې نو دلته موږ ته ایکسپیکټ کول څومره موږ ایکسپیکټ کول چې 184 به ملاويږي خو 180 ملاو شو 4 kgs پکې ابنورمال لاس را لیکو نو ابنورمال لاس هم راتلی شي ابنورمال گین هم راتلی شي ایگزیکټ زمونږ د ایکسپیکټنسي مطابق خو کار نه کیږي کنه دا موږ خپل اسانۍ لپاره یو کاسټ یونټ ځان لساس کو ایکسپیکټډ یونټس مطابق نو دا چونکې ایکسپیکټډ یونټس په تر باندې موږ را معلوم کړي اکچوال یونټس په تر نه دی دا ایوریج کاسټ پر یونټ دی ایگزیکټ کاسټ پر یونټ نه دی بچي خپل کاسټینګ اسانول لپاره موږ ایوریج کاسټ پر یونټ دلته را معلومو جوړو ځان لا نو یو kg cost دے 17.978 dollars نو دا پہلا 180 سے ملٹیپلائی کو 180 سے ملٹیپلائی کو نو موږ ته پته ولګی دا چې د دې 3236.08 cost راځي بیا به د یو kg ویلیو د 4 سره ملټیپلای کو موږ ته پته و چې د کاست 71.91 راځي صحیح شولا اوس دا دوه سایډونه چې یو بل سره پلس کو ګوره 3236.08 پلس 71.91 پلس 192 دا کوم سکریپ ویلیو چې وا 192 سکریپ ویلیو از ایکوال ټو 3499.99 نو هغه لږ پوینټس کې مسله رااله باقایا اقا 3500 واپس را لیکو نو دلته 3500 دی دلته یونټس 200 دی دام را پلس کو 16 plus 4 is equal to 20 plus 18 is equal to 200 process 1 costing पूरा शो उस process 2 दोबारा costing को बचे process 2 ته ट्रांसफर کیږي څومره دا 180 kgs او په دې خرچې باندې دا به ولې نه کوو ځکه چې دا خو زمنګ د غلطۍ د لاس راغلی کنه دا به موږ د کسٹمر په کاته کې نه ورچول یعنی د پروډکټ په کاست کې به نه شاملو صحیح شول بچي دا 180 بدل تر ट्रांसफर شي ट्रांसफर څومره وشو 180 kgs بر ट्रांसफर شي په 3236 ډالرز خرچه باندې لګ نور مټیریل به کې موږ اډ کو فور ایگزامپل موږ پکې اډ کو 10 kgs او 150 د هغه کاست لیبر خرچه رااله فور ایگزامپل 64 expenses let's suppose رااله زمونږه 50 نو 3236 plus 150 بګی د مټیریل خرچه شولا plus 64 بګی د لیبر خرچه شولا plus 50 بګی ایکسپنسز رااله نو دا بیا 3530 رااله سوري 3500 رااله او یونټ څومره دي 190 نو دا دوه یو شاته پکار دي 190 او 3500 نارمل لاس هغه و چې 8% پکار دی نو موږ 190 kgs انپوټ کړی دي نو په دې کې نارمل لاس څومره پکار دی 19 kg پکار دی چې 19 kg دی sorry 8% دی ما 10% راوغستو د 190 ملټیپلای 8% نو دا راځي 15.2 kgs نارمل لاس ته او یو kg په 100 روپے خرڅيږي سکرپ ویلیو څومره 12 نو دا به 12 سم ملټیپلای کوځي چې نارمل لاس ته صرف په سکرپ ویلیو لیکل کېږي او کو سکرپ ویلیو نه نو بیا به نارمل لاس ته سره ویلیو ورکوي نو 182.4 صحیح شولا
was چې normal loss 15.2 kg دی نو موږ expect کول څومره ګوره input کړي موږ څومره 190 kgs او normal loss پکې 15.2 دی نو 190 minus 15.2 نو موږ ته expect کېدل دا چې 174.8 kgs به موږ ته ملاويږي خو اصل کې موږ ته څومره ملاو شو 160 kgs موږ ته ملاو شو بقایا 14.8 چې کوم دي کنه abnormal loss وشو یعنی پہله ځل شو 14.8 kgs نو د دې ټرانسفر یونټ سم ایگزیکټ خپل ویلیو په کار دا او ابنورمال لاس هم ایگزیکټ خپل ویلیو باندې موږ لیکو دا غي سکرپ ویلیو باندې موږ نه لیکو ځکه چې دا زمونږ د غلطۍ د وجه راغله نو موږ ته پکار دی چې پتی زموږ په ریکارډز کې شامل دي چې زموږ د غلطۍ د وجه ایگزیکټ څومره ډالر نقصان موږ کړو نو ټوټل کاست زموږ 3500 پاغه کې 182.4 موږ ته په سکرپ ویلیو په ذریعہ باندې واپس ملاو شو divided by expected outputs no expected outputs 174.8 थी minus 182.4 दाराला 3317.6 174.8 यो kg چې کوم ویلیو دا $18.979 رااله دا پہلا د 160 سره ملټیپلای کو یو kg ویلیو نو موږ ته ټرانسفر یونټس یعنی ټرانسفر kgs ویلیو را معلوم شي that is 3036.7 صحیح شولا بیا به د 14.8 سره ملټیپلای کو چې موږ سره ابنورمال لاس هم ویلیو راشي ایگزیکټ نو دا دی 280.89 اوس به دا ټول یو بل سره پلس کو بچي ګورو سوري اوس به دا ټول یو بل سره پلس کو ګور شي دا 3500 ته واپس راځي کو نه 3036 پلس 3036.7 plus 280.89 plus 182.4 دینو واپس آقا 3499.99 راله دوانه سایډونه ایکوال راله آوټپوټ او انپوټ دوانه برابر راله بچي دا د ابنورمال لاس لپاره ټریټمنټ سو دا ولې بچي what the hell is this دلته ابنورمال لاس لپاره یو الستریشن دی بچي دا کو دی وای چې material input شوی څومره دی 1000 units normal loss ته 4% د 1000 normal loss 4% څومره سازيږي 40 kgs صحیح شولا 1000 input شوی 40 kg normal loss ته مطلب چې expect موږ ته څومره 960 خو actual کې څومره ملاو شوی دی transfer units ملاو شوی دی 944 چې تلر کو نو 12 یونټس ایکسترا غایب دي مطلب ابنورمال لاس څومره شوی دی 12 kg او دوی د ابنورمال لاس ته پوس کړی د 12 kg ابنورمال لاس ته بچي دا دوه چې پلس کې دام 1000 ته او دا هم 1000 شو 944 plus 12 960 plus 40 is equal to 1000 دوه برابر شو بچي اوس بچي ابنورمال گین د پاره خبره کو چې ابنورمال گین به موږ څنګه معلومو بچي د هغه پروسس کاستینګ به موږ څنګه کو فور ایگزامپل بچي موږ مټیریل انپوټ کو 100 kgs او د هغه ویلیو د 2000 لیبر خرچه پیراله 500 ایکسپنسز خرچه پیراله 500 صحیح شولا او نارمل لاس هغه را کړی فور ایگزامپل لیټس سپوز 10%
نو دې مطابق نارمل لاس څومره پکارو 10 kg ځکه چې د 100 یونټس موږ انپوټ کړی دی هغه چې 10% به پکې لاس کیږي نارمل لاس نو 10 kg پکارو او یو kg د نارمل لاس په $15 باندې سکرپ ویلیو دا نو 10 ملټیپلای 15 از ایکوال ټو 150 دا هغه ویلیو دا نو چې 10 kg زموږ نارمل لاس ته نو موږ ته ایکسپیکټ کیږي څومره ګوره بچي موږ انپوټ کړیو 100 kg او نارمل لاس 10 kg مطلب زموږ ایکسپیکټنسي څومره وا ایکسپیکټډ یونټس 90 kg یعنی موږ دا سوچ کوو چې موږ ته 90 kg ټرانسفر یونټس ملاويږي خو موږ ته 95 ملاو شو موږ ایکسپیکټنسي دا وا چې 90 kg به موږ ته ملاويږي خو 95 kg راته ملاو شو 5 kg راته ایکسترا ملاو شو کنه اوس گین رااله لاس خو نه شوی کنه بچي چې لاس او شي خدا اکاونټ نه وځي گین رااله مطلب موږ چې کوم سوچ کو چې 10 kg با زموږ لاس کیږي 10 kg نه شوی کم شوی ځکه د هغه د وجې 5 kg موږ ته واپس ملاو شو کنه چې واپس ملاو شو په هغه پروسس به لګو کنه غرزو خو به نه د پروسس لګول باندې ډیبټ کو به کنه نو ابنورمال گین دلته لیکل کیږي په دې سایډ باندې 5 kgs نو د ټرانسفرډ یونټس هم په خپل ویلیو لیکل پکار دي او ابنورمال گین یعنی دا هغه گین دی چې پهلا ځل راغلی دی دا هغه انکم دی چې پهلا ځل راغلی دی د دې هم ایگزیکټ خپل ویلیو پکار ده چې زموږ ریکارډز کې موجود دي چې زموږ د دې فنکشن د وجې موږ ته ابنورمال گین د 100 روپو راغلی دا هغه لپاره کاست پر یونټ راوباسو یعنی دا کم کاست پر یونټ ته ایوریج کاست پر یونټ ځکه چې موږ د ایکسپیکټنسي په تور دا راوباسو exact units په ترونه د زمون ټوټل کاست څومره و بچي دا برابر پلس کو 2000 پلس 500 پلس 500 3000 زمون ټوټل کاست لګیدلو پاغه کې 150 موږ ته واپس ریکور شو سکرپ ویلیو په ترو او 90 kg زمون ایکسپیکټډ یونټس نو 3000 ماینس 150 मतलब $2850 divided by 90 kgs तो the yo unit यानी the yo kg cost value څومره ده 31.66 dollars چې the yo kg value 31.66 dollars دا په د 5 سره ملټیپلای کو 158.33 the abnormal gain value رااله 158.33 او بیا به هم دغه یو kg ویلیو د 95 سره ملټیپلای کو چې ټرانسفر یونټس ویلیو را معلومه شي دا 3088.33 را لویلیو بچي اوس دا دوه یو بل سره پلس کو چې دوه سایډز یو شانت راځي کنه 100 پلس 5 105 یونټس دلته 95 پلس 10 دا 105 رالو 2000 پلس 500 پلس 500 3000 پلس 158.33 3158.33 دا لک صفالی کو بچی یو منٹ 3158.33 او دا هم را پلس کو چې 3088.33 پلس 150 یو منٹ بچی دې کې څه غلطی من کړی دا $3008.33 प्लस 150 बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सिरा ले बच्चे 3158.33 دوه یو شانترال بچي نو موږ د ابنورمال گین ویلیو را معلومه کړله ابنورمال گین به ډیبټ سایډ ته راځي ځکه چې دا واپس موږ ته ملاو شو کیجز نو هغه پروسس کې به استور انپوټ کو نو ګور بچي 100 کیجز موږ انپوټ کړو 5 کیجی موږ ته ایکسترا یعنی گین ملاو شو ابنورمال گین ملاو شو نو ټوټل یونټ څومره شو 105 پاغه کې 95 کیجی ټرانسفر شو او 10 کیجی به موږ ته لاس شو نو ټرانسفر کوو بچي دا 95 کیجیز وسو प्रोसेस 2 था पस वैल्यू बानी 3088.3 तिलर के बच्चे बस राउंड ऑफ को खाली अकाउंट चली सको पेपर की दा चलो नो के पेपर की भी एग्जैक्ट वैल्यू बांधी लिखी या लेट सपोज पूरा एग्जैक्ट वैल्यू लिखो चलो 0.3 मटेरियल में के इनपुट को दलते बस इक्वल को
موږ پکې مټیریل انپوټ کو 30 kgs او د هغې ویلیو موږ ولیکله 300.7 صحیح شوله. بیا موږ کې لیبر انپوټ کو د 200 او ایکسپنسز پکې لګېدلي وو د 100 صحیح شوله. د پروسس 2 لپاره به اوس کاسټینګ کوو. نارمل لاس هغوی و چې 10% وو صحیح شوله. نو موږ انپوټ څومره کړی 95 kgs د پروسس 1 را ټرانسفر شو او 30 kgs مو پکې نور ور واچو. نو 125 kgs زموږ ټوټل انپوټ دی. نو د 125 kgs 10% څومره سازيږي 125 ملټیپلای 10%. نو نارمل لاس زمونږ دی 12.5 kgs او یو kg په 15 باندې خرڅيږي. نو ملټیپلایډ بای 15 187.5 دې مطابق به بچي اوس موږ خپل انپو ایکسپیکټنسي یونټس هم را معلوم کو او بیا به ایوریج کاست پر یونټ را معلوم کو. ځکه چې ترانسفرډ یونټس چې کوم دي ایکسپیکټنسي موږ ته څومره وه چې 125 موږ انټروډیوس کړي دي یعنی انپوټ کړي دي خو په هغې کې 12.5 خو لاس ته ولاړ شي. نو موږ ته ایکسپیکټډ څومره دي 112.5 چې 112.5 خو به موږ ته ملاویږي خو 120 ملاو شوي دي. مطلب انپوټ موږ 125 کړیو په هغې کې 12.5 لاس وشو. نو 112.5 ایکسپیکټډ موږ ته خو ملاو شوي 120 دي. نو 7.5 kgs موږ ته ایکسټرا ملاو شوي دي. مطلب دا ابنارمل گین دی 7.5 kgs. نو دی 7.5 به خپل ویلیو لیکو او د ټرانسفر به خپل ویلیو لیکو خو چې ایوریج کاست پر یونټ موږ ته معلوم وي. نو ایوریج کاست پر یونټ معلومو په دې کې ټوټل کاست موږ څومره انپوټ کړی 3008.3 پلس 3007 پلس 200 پلس 100 نو ټوټل کاست موږ انپوټ کړی دی 3609 په هغې کې موږ ته سکریپ ویلیو په ذریعه باندې 187.5 واپس ریکور شوي دي بچي 187.5 د دې ویلیو 3421.5 divided by expected outputs. No expected outputs 112.5 او divided by 112.5 the یو kg value څومره له $30.41 و چې یو kg value $30.41 رااله دا پہلا د 7.5 سره ملټیپلای کړو د ابنارمل گین ویلیو براشي that is 228.09 رااله. نو بس دا به دومره ولیکو صحیح شوله بچي. ښه بیا به د 120 سره ملټیپلای کړو ټرانسفرډ یونټس ویلیو براشي that is 3649 دواړه بس پلس کو 3649 پلس 187.5 3836.5 3836.5 دا سایډ ون پلس کو 3008.3 plus 300.7 plus 200 plus 100 plus 228 3837 رااله. دا دلته موږ پوینټس کې سره ساغستو نو دا غي د وجې پوینټس کې لکشن فرق رااله. یونټس دوه ګور شي څومره برابر دي دا 120 plus 12.5 نو 132.5 دا یونټس ګورو 95 plus 30 plus 7.5 دا هم 132.5 دي. دوه سایډونو بچي ډیبټ او کریډټ دوه یو شان تر رااله. دا د ابنارمل گین لپاره پروسس کاسټینګ وو. دلته بچي سره الستریشنز راکړي دي دا کو لګ دوی وی بچي چې مټیریل انپوټ کړی دی موږ پروسس 1 ته 1000 to material. Normal loss چې کوم دی کنه 4% دی یعنی 40 kgs. Actual output 980 ملاو شوی دی
980 plus 40 نو دا 1020 شو نو دې سایډ ته 1020 دی نو دلته 20 په څه کمی دی ګوره دلته 960 په کار دی خو 980 راغلی دی ځکه چې 1000 نه چې 40 نورمال لاس لري کې 960 په کار دی خو 980 راغلی مطلب دا $20 kgs یا 20 یونټس ابنورمال گین راغلی دی بچي نو پروسس کاسټینګ زموږ پوره شو ابنورمال گین څومره دی 20 kgs illustration number 2 کو بچي خدای کی ریورس کیلکولیشن دی هغه سوې ګوره بچي موږ وختي یو خبره کړې و چې آوټپوټ د انپوټ برابر پکار دی د آوټپوټ برابر پکار دی اوس په آوټپوټ کې څه راځي هغه فینیش ګډز هم راځي پلس لاس یونټس چې څومره دي هغه هم راځي اوس دوی وایي چې موږ نورمال لاس 8% دی نورمال لاس 8% دی او ایکچولی یونټ څومره دي 920 نو چې نورمال لاس 8% شو مطلب دا فینیش ګډز 92% دي صحیح شولا دا کیلکولیټر باندې کوو بچي input is equal to finished goods plus loss loss 8% دوی یادای مطلب چې دا finished goods چې کوم دي 92% دي دا دوه سره پلس کینو input څومره شو 100% شو خو د finished goods value already دوی ورکړل چې 920 kgs دي نو مطلب دا 92% دی 920 او موږ ډیوایډ کو په 92 باندې موږ ته د یو پرسنټ ویلیو را لکنه او چې یو پرسنټ 10 kg دی دا ملټیپلای کو پہله د 8 سره نو د 8% ویلیو براشي کنه کوم چې نورمال لاس دی نو هغه 80 دی 920 او 80 چې پلس کې نو څومره رااله 1000 نو زمونږ انپوټ موږ ته معلوم شو کنه چې زمونږ انپوټ څومره دی 1000 نو هغه دا و چې کیلکولیټ د مټیریل انپوټ 1000 یونټس یا 1000 kgs د ریورس کیلکولیشن بچي بس د کومره خټه سټانډرډ 4 کې سوې د کوم د قصې کیلکولیشن دی خو دې کې به کې ابنورمال لاس هوم ورک کړی دی نو بچي انپوټ د څه برابرۍ انپوټ از ایکوال ټو آوټپوټ آوټپوټ کې څه سره راځي فینیش ګډز کوم چې ایکچوال کې ټرانسفر کیږي پلس نورمال لاس کوي او ابنورمال لاس چې څومره شوی اوس دوی وی بچي چې نورمال لاس ته 10% abnormal loss ته 2% د سشي د انپوټ مطلب دا څومره چې موږ انپوټ کړی دی 10% نورمال لاس شوی دی او 2% abnormal لاس شوی دی نو 10 plus 2 12 مطلب 88% دا فینیش ګډز دي او انپوټ خو 100% دی خو د فینیش ګډز یعنی د ایکچوال آوټپوټ چې څومره راغلی د هغه ویلیو دوی راکړی دی چې 572 یونټس دي مطلب دا 572 یونټس په خپل څومره دي 88% دي نو موږ به دا 572 ډیوایډ کو په 88 باندې د یو یونټ ویلیو معلومه شول کو نو یو پرسنټ نو چې یو پرسنټ 6.5 یونټس دي نو پہله به دا ملټیپلای کو د 10 سره نو موږ به نورمال لاس ویلیو راشي کوم چې 65 یونټ شلو صحیح شول او بیا به ډیوایډ ملټیپلای کو د 2 سره نو 2% ویلیو راشي کوم چې 13 یونټ شو نو موږ چې دا ټول را پلس کو واپس به دا انپوټ راشي یا پروسس اکاونٹ په ذریعہ هم دا تاسو کولای شئ چې ट्रांसफर شوی څومره دي 572 نورمال لاس څومره دی 65 abnormal لاس څومره دی 13 نو 572 plus 13 plus 65 دا 650 راځي نو تاسو مټیریل انپوټ چې کوم دی کنه 650 دی او abnormal لاس یونټ څومره دی 13 او دا په پرسنټیج طریقې سم کې دی شي ګوره بچي دا 572 را کړو کنه او هغه موږ ته پته و چې دا څومره پرسنټ خپل 88 دا موږ ډیوایډ په 88 د 1% ویلیو موږ ته معلومه شي چې 1% 6.5 برابر دی دا چې ډایرکټ د 100 سره ملټیپلای کو واپس به دا انپوټ یونټس راشي کنه هغه 6.5 multiplied by 100 هغه 650 رالو او هغه مطابق زمونږ
ټول هر څه ایکول شو کنه بچي ډیبټ او کریډټ یو شان شو نو انپوټ موږ 650 kgs دی او ابنورمل یونټس چې کوم دي کنه لاس یونټس هغه 13 kgs وو. that was all about process costing بچي چې په کوم پوینټ نه پويږي لیکچر پاس کوي لګ بیک لاړ شي بیا یو ګوري کنسپټ زده کړو کوي بچي. بل لیکچر کې ان شاء الله ملاوي کی تر هغه پر ځان خیال ساتي. الله پامان.